محمدرضوان د ټیم نه چا بهر کړی دی؟ مائیک ھیسن پریس کانفرنس کړی دی. په دغه پریس کانفرنس کې مائیک ھیسن مکمل حقیقت ښکاره کړی دی، چونکې د پاکستان هیډ کوچ مائیک ھیسن باندې هم دا الزام و چې خلکو به محمدرضوان د ټیم نه مائیک ھیسن لرې کړی دی. مائیک ھیسن چې کله د پاکستان ټیم کوچ شوی دی نو محمدرضوان یې چوټي کړی دی. نو د هغې حوالې سره صحافیانو د مائیک ھیسن نه مکمل تپوسونه کړي دي. مائیک ھیسن څه جوابات ورکړي دي په هغې ډیټیل سره خبره کوو. مائیک ھیسن پریس کانفرنس کړی دی، صحافیانو سوالات تې شوي دي چې زیات سوالات تې د صحافیانو د محمدرضوان حوالې سره و. بل مائیک ھیسن په دغه پریس کانفرنس کې 2027 چې کوم ونډې ورلډ کپ دی د هغې د تیارۍ خبرې اترې کړي دي چې یعنې موږ 2027 اوډیایي ورلډ کپ دپاره خپل ټیم تیارو. د هغې د تیارۍ حوالې سره صحافیانو ته بریفینګ ورکړی دی. بل مائیک ھیسن ویلي دي د محمدرضوان حوالې سره، د محمدرضوان حوالې سره بار بار صحافیانو تپوسونه کول او ګڼ تعداد کې صحافیانو د محمدرضوان تپوسونه کول. نو د رضوان حوالې سره مائیک ھیسن ویلي دي چې زه کله د پاکستان هیډ کوچ شوم نو هغه وخت په T20 ټیم کې د رضوان کپتاني څه کوي چې د رضوان نوم هم نو. زه چې کله راغم د پاکستان ټیم کوچنګ ته راغم نو محمدرضوان د پاکستان په T20 ټیم کې نو او هغه ټایم کې T20 کې رضوان مطلب په مکمل ټیم کې نو. لکه کتر چې تاسو په ما د الزام لګوي چې T20 نه ما بهر کړی دی نو زما راتلو نه مخکې پاکستان کرکټ بورډ محمدرضوان د T20 نه سایډ لاین کړی و او په ونډه کې رضوان ځکه کپتانۍ نه لرې کړی شوی دی چې د رضوان په کپتانۍ کې موږ د ویسټ انډیز نه سیریز بایللو او هغې نه پس موږ دا فیصله وکړه چې رضوان کپتانۍ نه لرې کړو، ځکه د رضوان په کپتانۍ کې یو کال کې 12 میاشتو کې موږ 2 میچونه صرف ګټلي وو. 12 میچونو کې مونږ صرف 2 میچونه د رضوان په کپتانۍ کې ګټلي وو. خدا خو د رضوان د فیلور دی خبره کوي، خو د رضوان د کامیابۍ خبره دی نه کوي. د ده راتلو نه مخکې د رضوان په ونډې کې پرفارمنس چې څنګه و نو د رضوان په کپتانۍ کې د پاکستان ټیم په ساوث افریقا کې ساوث افریقا نه ونډې سیریز وګټلو، په استرالیا کې د استرالیا نه ونډې سیریز وګټلو، په زیمبابوې کې د زیمبابوې نه ونډې سیریز وګټلو. ځکه زیمبابوې کمزورې ټیم و نو ساوث افریقا او استرالیا نه په د هغې په ملک کې سیریز ګټل دا څه اسانه خبره نه ده. نو دا د رضوان د کپتانۍ خبرې مائیک ھیسن په دغه خپل پریس کانفرنس کې نه دي کړي، خو د رضوان د ناکامۍ خبرې کوله چې په تیر شوي 12 میاشتو کې ایز ا کیپټن د محمدرضوان پرفارمنس دا و چې 12 میچز کې رضوان صرف 2 میچونه ګټلي وو. د رضوان په کپتانۍ کې پاکستان ټیم په 12 میچز کې په 12 میاشتو کې صرف 2 میچز ګټلي وو. دا صرف د ناکامۍ خبرې کړي او د هغه د کامیابۍ خبرې مائیک ھیسن نه دي کړي. بل مائیک ھیسن مزید ویلي دي چې بنگلادیش سیریز کې مونږ هم ډېرې تبدیلیانې کړې وي. یعنې که اوس مونږ رضوان ډراپ کړی دی نو بنگلادیش خلاف چې کوم سیریز وی کې مونږ بابر اعظم هم ډراپ کړی و، رضوان او بابر مو ډراپ کړی و. لکه که اوس مونږ چېرې وایي رضوان ډراپ کړی دی او د دې مطلب دا نه چې هغه د مونږ په پلان کې دی، هغه د مونږ بیخي لرې کړی دی. راتلونکي نورو سیریزونو کې د رضوان واپسي کېدی شي. مائیک ھیسن دا خبره کلیر کړه چې راتلونکي نورو سیریزونو کې کېدی شي موږ رضوان واپس ټیم ته راولو. لکه دا نه چې موږ رضوان بیخي ختم کو، رضوان مو د ونډې نه سایډ لاین کو. او د رضوان ډراپ کېدو کې صرف زما رضا نه بلکې د رضوان ډراپ کېدو کې د پاکستان سلیکشن کمیټۍ لاس هم دی. لکه سلیکشن کمیټۍ پر رضا باندې محمدرضوان ډراپ شوی د ونډې د دې سیریز نه، صرف زما په وینا باندې نه، زموږ د ټولو په دې کې رضا شامله وه. خیر دا مائیک ھیسن خبرې کړي د محمدرضوان حوالې سره. نو دا ښکاره خبره شوه چې محمدرضوان صرف کوچ مائیک ھیسن نه بلکې د پاکستان سلیکشن کمیټۍ هم د خپل د پلان نه بهر کړی دی.